أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مبارکہ کی فرمائی وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا او ګرځولی دي افترا کړی د دیو جوړ کړی دي فمنځ د الله او د جناتو کې نسب دی دا عقیده وی لري چې د جناتو د الله رب العزت جوړ نسب دی نسب ولا ټچ کوي الله رب العزت مختار کل غنی نو جناتم غنی وی الله رب العزت دا کار کول شي په غیب عالم دی نو جناتم عالم دی دا عقیده دی لري الله رب العزت فرمای حالان کې الله وی جناتو ته معلومه ده چې دی به جهنم ته حاضرول شي چې کم بد وي کم چې نیکان وي به جنت ته حاضر کړي شي نو الله رب العزت فرمای دا د دې فاسد او خراب عقیده ده څنګه چې د فرشتو متعلق چې دا د خدای لوریان دي غلطه ده کشنده غلطه وجعلوا او دی ګرځول دا بینه پمنځ الله کی و بین الجنه او پمنځ پیریانو کی نسبا رشتہ ولقد علمت الجنه او یقینا معلومه دا جناتو دا انهم چې یقینا دی لمحضرون حاضر باشتي حاضر بکړي شي حاضرولی بشي سبحان الله پاکی دا الله رب العزت لرا عما دا هغسنا یصفون چې دیور ل بیانوي چې دا دیور ل بیانوي الله دینه پاک دی الا عباد الله مگر بندگان دا الله تعالی المخلصین خالص کړي شوی اغیده دی کی سونه بچتی اغیده الله خالص عبادت کوي الله دې راکې اخلاص پیدا کی فإنکم بس یقینا تاسو اما هغه ستعبدون چې تاسو بندگی کوي الله رب العزت فرمای تاسو هغه چې تاسو بندگی کوي ما انتم نه تاسو علیه د الله نه بفاتنین اړون کی تاسو د الله نه هیڅ څوک نشي اړول خلق وی لگا ولی تو هو لگا مخکې به د خمونځو دس کو مړه بس دا د پلان کې سره کینا سم پاسې دم نه بس دا غا سر پماموش الګه مخکې خو د سم د مګیره وا دا ولې مړه بس د ماحول هو اثر وی کنه دا خو بس پلان کې نه دا چلو شاوت یا لګه تو خو بس سم کنځلې منځلې خو بده نه کولی روغ رامټ وی ټیک ټاک سړې وی بد را دې بدنه وی خدا بدنه وی مړه بس سوکو مجبور شو دیتا نو الله رب العزت فرمایي چې نه دا ټول خود شیطان کارونه دي ما انتم نه تاسو علیه د الله نه بفاتنین اړون کی دا اوس چې څوک دا وړي دا چې دین خپل کړو د دین نه بل طرف ته لاړ مسلمانو قادیانی شو يهودي شو عیسائی شو الله هم دو ساتي دا نن زمانه شیعه شو الله هم دو ساتي نو چې دغه طرف ته لاړ نو الله وی دا تاسو نه الا مگر من هغه څوک هو سوال الجحیم چې د داخلي دن کی وی جهنم کی دا په جهنم کې داخلي دن کی دې زکه د غلار خو خیزان له الله هم دو ساتي دا خو دې ځان له د غلار زکه خو خې چې جهنم کې داخلي دن کی نو تا په لګه خواري کړی دا تا ورته صرف چې دینو کروڑ دوه خوري او هغه ورته د کروڑونو اربونو د ټولي دنیا او ما فيها نه قیمتي سي چې هغه ایمان دی په الله رب العزت باندې
هغه ایمان دی په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ورته پرېښودل. نو دا خو کمکل خر دی داستانه، بلکې دا جهنم ته داخلیدونکي، نو د دې وجې دا ایمان پرېښودل. الله هم دوسه ما انتم نه تاسو علیه بدی پدیو باندې بفاد الله نه بفاتنین س اړون کی الا مگر من هغه څوک هو سوال جهنم چې هغه داخلیدونکي وي جهنم کی. نو بیا څه فیقولون لهم نبسوای دی تس الملائکه فرشتي وما منا او نشتری زمنا الا مگر له داغي فرشتو دا بارا وما او نشتری منا زمنا حصو الا له مگر داغي فرشتي دا بارا مقام معلوم مقام معلوم وی. خیال کوي ګرځي بیا معنا باندې سړی نه پويږي چې دا چا په خبره وکړه فرشتو کړی دا کدا جناتو کړی دا کدا د کافرانو وکړه چا وکړه. نو الله وای اے دې کې محذوب عبارت پروتي یقول لهم الملائکه دې ته فرشتي وای وما منا او نشتدي زمنا او نشتدي سوق زمنا الا له مگر دای دا بار مقام معلوم مقام معلوم دی مجهول نه معلوم ښا. وَإِنَّا لَنَحْنُ وَيَقِينًا مَنْغَا أَصْوَافُونَ سب تړون کیو اے منغو 24 ټول وخت دا الله رب العزت ته فرمان بردار یو. نو دا پکې د کم دی نه چې موږ د خدای لوریان یو د ځان نه کیسې مکوي. وَإِنَّا وَيَقِينًا مَنْغا لَنَحْنُ هم منغا المسبحون تسبیح وینکیو چالرا الله رب العزت لرا سوایون هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سوایو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کسان ډېری आवाज نظامات دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو وی چې دا وایو من د خدای پاک ثنا او تسبیحات وایو نو چې څوک ډېر وای کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان فی الميزان او حبیبتان الی الرحمن. دو کلمې دي په جبه په اسانه سره ویل شي او په تل د میزان کې ډېری درنی دي او الله ته ډېری خوښې دي. کمی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې توفیق راکړي. وَإِنَّا وَيَقِينًا مَنْغَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ دغه الله لره تسبیح بیانونکیو. وَإِنْ كَانُوا اوس دې کې تا ته پته را اوس خبره نو قران کې دی وای کاکا ولا وی الګ د صرف او نحوی ضرورت ولا نشتا بیا کینی دغه تابر حضرت چا ورو ایته د ډاکټر متعلق سوي. نو ما ورته وی په اسلام کې څوک اعتراضات کوي بعضی جوابات خدي وینا ویم د فقې مسائل ټول غلط دي ما اعلان خبره نه ور در خو ام فقې ټول غلط بیانې. نو موږ دې ملګرو ته وی فقې سم وای فقې هم چې سم نه وای د فتنه د فقې په اړه خمداسې فتنې را روان دي چې خپل ایمان بدل نه خارج شي. بیبي به حرام ای پته بدرته نه حرامه بساتي. نو هغه ډاکټر سے پغاټ ولکونو سټیج هغه ته لګیاو الګ دا خو د راشه په میرا کې چې کم د پلار له مون نو ورزي مون له نو مور له مون نو ورزي بالکل چې پښاړه کې هغه نه دا تاسو کا وې چې درې طلاق چا ورکړو نو بیا بس چلی هغه بدرته وي چې درې طلاق هغه بس دا خو د خزانه دا پردې دا بیا واده کیو که چرته بیا دا هغه په خپل خو طلاق ورکړي بیا کول شي. خو په لکونو خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا خلق دا په ظاهر چې علم ورسره دي ته علماء سو وی بیا وی دا په اخره زمانہ کې ډیر شي او فتنه بد دین روزي او په دې کې به وردن کی او دا بد زمکی د ژوندې زمکی په حساب بدترین خلق نغه دغه تاسو ته کوي او پته نه چې غیر مذهب دي که څوک ته ورته وی چې د غستاسو په قران کې ولې دا راغلي بس غیر مذهب وي استاد په قران کې ولې دا راغلي دي چې یو سړی خپل زنانه ل درې طلاق ورکی نو دی بچی دی سکی دی چې دا په مکمل طلاق شو بیا چې بل کس تبا یعنی بل سره به واده کیږي او بیا به دی دوباره یې سره نکاح تړي حلاله چې ستو هغه ورله جواب کې وی زمون قران کې خو دا نشته خلکو ته غلط فهمی ده. سوال له سوکاله
خلق په غلط فهمۍ کې وچلیده. اوس د انډیا او د پاکستان او یا د افغانستان او یا د بل ځای ډاکټر را باسي هغه غلط فهمۍ نه خلک وباسي. هغه ورته وایي چې داسې نه ده، زمونږ په قرآن کې خدا نشته، زمونږ په قرآن کې دا نشته چې ښځې له ته 3 طلاقه ورکړي نو بس دا بیا هیڅ نه وي. که په 3 میاشتو کې دننه ورنږدې شوي نو دغه طلاقونه ټول ختم شو. وخت یې تباه او برباد که په دواړه جهان. دا خو تا ته په لکونو خلک ناست دي، دا ته څه وې؟ او بیا د حیض مثلا صرف 3 میاشتې نه ده، د بوډۍ حیض جدا دی، د ماشومې حیض جدا دی. تا ته د دې مسئلې پته شته که نشته؟ که یو کس د 1 کال ماشومې سره نکاح وکړه، نکاح یې کېږي که نه کېږي؟ نکاح خو د هغې منعقد ده، د هغې د حیض به څه مسئلې؟ هغې د سره د میاشتې بیماري نه راځي. ته خو په دې مسله پوه نه یې. هغه وزیرستان دي، د شاړ افغانستان دي، د غرونو چې کم خلک وي دلته کې دا د غرونو دا چې کم وي مغالات بالمهور 10 لکه د جینۍ مهر والی، 15 لکه د جینۍ مهر والی. سړی مړ شي چې هغه څنګه خو ډوزي چې هغه مړ شي د 15 کالو د 10 کالو د 2 کالو ماشوم یې هغه ته غټه ښځه کېنوي. دا خو زموږ ښځه دا اوس نشي ودرېدی، ولې پیسې پرې ورکړي. نو بیا د دغه ماشوم که چېرته دې زنانه له طلاق ورکړه دې به بیا څه مسله؟ نو دا داسې ویم او تاسو ته هم دا ویم دا یو 2 چې دي دا موږ سره دا زیاد او عبدالله دی علم کوي ټکي نیم وایي. نو دي نه قصدن داسې تپوسونه کوي چې دي دا سبق یاد ساتي، چې تاسو دې نه کوي دي بیا یاد نه ساتي، قصدن ته تپوسونه کوي. زه ورته اړه ستړی کوم خو چې تاسو تپوس مپوس کوئ که نه بیا کاته سمي. نو داسې کار دی یو زنانه د هغې د سره حیض نه راځي، د هغې د سره حیض د هغې خو 3 میاشتې حیض شو، دا یو په دغه فیصله شوه. یو زنانه ده یعنی آیسه ورته ویلی شي بوډۍ ده وغیره، یا یو زنانه ده د هغې حیض راځي خو د هغې ماشوم په خېټه دی، نو چې د هغې طلاق وشه چې دغه ماشوم یعنی پیدا شه هله به د هغې عدت ختمیږي. نو هغه که نن پیدا شو او که 2 میاشتې پس پیدا شو چې په خېټه ماشوم دی چې دغه پیدا شوي نه د دې عدت نه ختمیږي د طلاق پس. یوه زنانه ده او د هغې چې دی یعنی د طلاق عدت شروع دی او په دې کې په دې عدت دوران کې خاوند وفات شه، هغې کې خو بیا تداخل ته ځي، هغه خو نور هم ګرانېږي، هغې کې بیا څه مسله؟ نو په مردي په یو بیا د ورته وایي بیا چې دوباره ورسره نکاح کوي، دوباره وي که 3 میاشتې پس هم ورسره په خپله خوښه کوي، نو یې صرف مهر به نه وي کي او نکاح به نه وي کي. نو ته په ایمان ووایه، په ایمان یې ووایه. دې ځای کې دا نوابان دي غریب خو دا ټول هر یو کس یې پوه شي، خو دا لا پرېږده چې نواب سړي هغه 3 طلاقه ورکړي او وایي چې مهر هغه ته څه دی 1 لک نه 15 لکه بوللی کېږي. وایي بچه بیا په نکاح شوه، نو دا به بل څه کار نه بس 3 میاشتې پس به بیا که دا غړه غواړي نو بس مهر به نه وي کوي او نکاح به نه وي کوي. دا د آخرې زمانې فتنې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې خلک به پیدا شي، داسې حدیث به درته وایي چې نه به تاسو اورېدلي نه به پلار نیکه اورېدلي. دا د رسول الله سلم حدیث یا بل مې دې ته زاد طالبین کې نه به مې اورېدلي. دا د آخرې زمانې فتنې دي، الله هم دې وساتي. دا دې وجه موږ وایو چې کتاب الفتن ګورئ، نو داسې غلطې مسلې به را پیدا شي. طلاق خو په حیض کې هم کېږي، په هر څه کې طلاق کېږي. طلاق د ډز دی چې په 4 څنګه وکړو، په کار نه دې منع راغلې ده چې په حیض کې طلاق مه ورکړه. د دې عدت چې بیا ختمېږي چې دغه ماشوم پیدا شي نو له بیا عدت ختمېږي. بیا د طلاقو کې ځان له 3 قسمه دي، طلاق احسن دی، طلاق حسن دی، طلاق بدعي دی. خلک خو بس دغه 3 زده کړي 1 2 3 دې کې ګناه ده په دې 1 2 3 کې په یو ځای باندې. قانوني تور خو نه مانی خیر خو د دې ځان لګي او قانوني تور خدام قانون دی اوس دغه دې خو ډېر وخت نشه هاي کې ورسره ما هل څه شک ورسره جوړ شته. فإنکم نبس یقینا تاسو سبحان الله. نو دغه خبره ده اے الله رب العزت فرمایي چې دی ورته سو یې و دې کافرانو بسې و ان کانوا او بشکا اے و ان کانوا او و ان کانوا کو چروي دي او و ان کانوا او ودي دا کافران لا یقولون
یقولون چې دی بدا خبره کوله نو ځکه مې درته وی چې صرف نحو دا ټول ضروری دي شل علوم ضروری دي الله رب العزت تر الله توفیق راکړي دا ضروری خبرې دي وان كانوا ليقولون او دي سوي او دي چې ليقولون دا خبره به کوله لو ان عندنا کچریوی زمون سره ذکرن سو قانوني تور خو دي اوس خلم چې دوه درې پر خاون لړ نشي کیسله نو خله د عدالت نه ورته ملو شي حالانکه خله د سره د خزي حق نه دی د خزي حق نه دی دا د خزي او د خاون مشترکه چې په یو سیس باندې سلا راشي امام ابو حنیفه صاحب وایي مکروه دی چې د مہر نه زیاته کې چې خزه خاون ته وایي چې خیر دی مطلب دا مہر به درته پریدم خو بس ما پریده خله ورته وی او نور امامان وایي چې د دین زیاتم که ځان ته خلاصي لس لکم ورکول شي شل لکم خو چې ځان ته خلاصي خو چې د خاون پکې سلا نه نو د سره خله کیږي نه او اوس خو چې دوه درې پیدا نه بس خله وشوه ځه سټي موږ خپله دی یو مسله کې 3-4 دی تابعیت خله ورته ملو شو بس سرټیفیکیټ لر شو بس جبر دی بیا په زوره په قانون کې دا دغه چې بیا چې خزه ته نقصان وي بس طلاق ته په ورکه کیسه ختم شریعت اور بپوري چې شته نشته الله یې معافي وکړي ولو ان عندنا کچریوی زمنګ د پارا ذکرن د کافرانو بسوي د مکی وای کوي زمنګ د پارا کتاب چونکې د هډیر وخت کتاب نو راغلی نو کچرته وی زمنګ سره کتاب من الاولین د اولنون یعنی لومبنو خلکو باندې څنګه کتابونه راغلی تورات زبور وغیرہ دا به موږ سره کچرته وی د کنا نو خامخا او به منګه عباد الله د بندګانو د الله تعالی نه المخلصین خالص کړي شوی فکفروا نو بس دی انکار وکړو به پدی کتاب سره کتاب خورای کنه نو انکار وکړو فسوف يعلمون زر دی چې دی پوي شي الله رب العزت فرمای خدیبه زمون فیصله کوي خلک وای کنه کدا کار داسې او شو داسې داغه یا کزدا ما غم الله رب العزت فرمای ولقد سبقت کلمتنا ولقد سبقت او یقینا وړاندې شوی دا او لوړاندې نه شوی دا کلمتنا حکم زمنګا د وړاندې نه شوی دی حکم زمنګا د عبادنا په بار د بندګانو زمن کې المرسلین چې پیغمبران دي داغه متعلق موږ د وړاندې نه فیصله کړی دا چې دا پیغمبر په شام کې راځي دا په یمن کې راځي دا په چینه په پلان کې ځای کې راځي او دا په دې ځای کې راځي دا اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو په هیته باندې راځي دا فیصله موږ وړاندې کړی دا او پای کې څه گنجائش نشته نو چې زموږ فیصله من کړی دم د ځان نه بکی کسی مګوي او چې کلم د داغه پیغمبر ولګنو تاسو انکار وکړه الله دې وساتي ان او من دا فیصله کړی د الله وی انهم چې یقینا دغه پیغمبران لهم المنصورون هم دوی چې امداد به کولی شي د دې به امداد کولی شي و ان جندنا یقینا دا ټولګي زمنګا لخر زمنګا لهم الغالبون هم دی غالب دي دی غالب دي دی غالب وي خا اولئک حزب الله دا نصر الله الله رب العزت سره دین سره دی امداد کینو الله رب العزت وای زما د دې سره امداد فتولى عنهم الله وی اوړه د دیونه حتا هین سمودی پوری وابصرهم او انتظار کوا یا وابصرهم او ګور دیوتا فسوف يبصرون یا واقعات بیان ک دیوتا فسوف يبصرون زردی دی بپوی شي زردی چې دی بمګوري اف بعذابنا یا عذاب زمونږه یستعجلون دی جلدی کوي بار بار عذاب غواړي فاذا نزلان په هغه وخت چې نازل شي بساحتهم سو هغه وخت چې نازل شي د عذاب بساحتهم په دوی باندې دوی په میدان کې فسانوه بد بوي صباح المنذرین دغه صباح وی رولي شوی دغه سار وی رولي شوی چې د عذاب پکې راشي دا ډیر بدوي الله دې وساتي بیا الله وی وتولى عنهم مخواړه و د دیونه چې د سړی ځامن نه جوړیږي تو ورته بار بار نصیحت کې بار بار ورته کې نو بس مخ ته واړه حتی هی تر سمودي پوري نو داسې وی باز وخت چې ستانیز دی ملګری وي یا ستاده معاشري کس وي ستاده قوم کس وي ته بیزان بیزاره کې نو کله کې عقل تمیز وي نو هغه پوي شنو الله رب العزت وی سب مدت ځان واړه وابصر او انتظار کوا او ګورا فسوف يبصرون زردی چې دیوم پوي شي سبحان ربک پاکی در رب تعالی رب العزت چې خاوند عزت دی نو عزت د چا سره دی
د الله رب العزت سره د چا سره دی د الله رب العزت سره څوک دې دا نه وای چې د پلانکی د عزت ملو دی دا زما د وجه ملو دی څوک دې دا نه وای مثال په تور الګه څوک دې دا نه وای چې د تبلیغي جماعت ما روان کړی د نو زما په وګور روان دي څوک دې دا نه وای چې بای دا یعنی دا دین دا کار چې د علم دا ما روان کړی د ذکر روان دي څوک دې دا نه وای چې د مدارس دا کار ما روان کړی نو ذکر روان دي څوک دې دا نه وای چې د مجاهدین ز تیاروم نو ذکر روان دي نه دا افراد د خپل کار بکئی اصل حقیقی خالق او مالک څوک دی الله رب العزت الله به تعالی بزر کی اچي چې پچا باندې فضل د الله رب العزت شو نو دی به د دین قدر کوي دی به د دین د وګړي د فرد قدر کوي دی به د دین د طالب قدر کوي دی به د دین د کارکون قدر کوي دا څوک دی دا د الله رب العزت فضل دی الله دې توفیق راکړي نو څوک بدانه وي چې د ارس زکوما سبحان ربک پاکی د رب تعالی را رب العزت چې خاوند د عزت دی عما د هغه سنه ول سنه پاکی دا د هغه سنه یصفون چې دوی بیانوي چاوي خدای او چاوي بچي دی او چاوي سدي وسلام علی المرسلین او سلام دی په پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام باندې سلام دی پر علی گلو شو والحمدلله او ټول تعریفونه دي ثابت دي چالرا الله لرا رب العالمین چې رب د عالم دی چې رب د عالم دی نو زمون په علاقو کې چونکی دا کتابونه چې ګوریا چې علما او رقم چې ګرځیدلې دي نو دا نور زینو کې دا سرواج نشته زمون دی علاقو کې خاص کر په افغانستان او پاکستان کې دا غزم چې کم خلک ګوري نو غي ډیر زور ور کوي دلته صدق الله العظیم ل ډیر زور ور کوي او دلته سبحان ربک رب العزت ل ډیر زور ور کوي نو هر کس چې تلاوت کوي نو اخره کې وي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین بعض زینو کې رواج ان الله وملائکته یصلون علی النبی دا به بیا بدل شروع یا بعض زینو کې زمونږ دا رواج دی چې مثلا تلاوت ختمون صدق الله العظیم صدقت یا رب العالمین وغیرہ نو د خدای په کلام زمونږ تصدیق ته محتاج نه دی دا ضروری نه ده کچاوي صحیح ده کچاو نه وي هم صحیح ده ها دواړه صحیح دي سوګاس نه یو کس د دې وجه پری دي چې خلکو لازمي کړي دي او ته وی چې لکه دی جوړ جټ جاهل د پکې دا پرې خو نه دا ضروری نه ده آیات چې ختم شو بس کیسه ختم وجعلوا وكيدد دگر زولدا بينه فمن ذا الله وبين الجنة و بریانو کی نسبا نسب ولقد علمت الجنة او یقینا معلومه ده جنات دا انهم لمحضرون چې یقینا دی به حاضر ولشي سبحان الله عما يصفون باقي دغه الله لره د هغه نه چې دی ول بیانوي الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله خالص کړی شوی فانکم بس یقینا تاسو ما هغه ستعبدون چې تاسو بندگی کوي ما انتم علیه بفاتنین تاسو نه دغه الله نه اړون کی الا مگر من هغه بند لره هوا چې دی وسوال الجحیم داخليدون کی جهنم ته وما منا الا له مقام معلوم نشته دي زمون د پرشتونه پرشتي به وای نو نشته دي زمون نه سوک مگر دی دای د بار مقام معلوم و انا لنحن الصافون یقینا من سبتلون کی و انا لنحن المسبحون و یقینا من د الله رب العزت لره تسبیح بیانون کیو وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ وَإِن كَانُوا دا کافران لَيَقُولُونَ چې دی ودا خبرې کولې لو ان عندنا کچری نوې زنګ د بارا ذکرن سو کتاب ولو ان کچر دوی عندنا زم سرا ذکرن کتاب من الاولین دا اولنون لكنا نخام خابه من عباد الله بندگان د الله تعالی المخلصین خالص کړی شوی فکفروا به فسوف يعلمون بس دی انکار کو بدی کتاب سرا زرد چې تب پتو لګي ولقد سبقت کلمتنا او یقینا روان دي شوی دا فیصله زمنګ لعبادنا متعلق د بندګانو زمنګ المرسلین چې پیغمبران دي انهم یقینا دغه پیغمبران هم المنصورون هم د دوی به امداد کولی شي وان جندنا یادی بغالبین وی وان جندنا ويكن الاخر زمنگا هم الغالبون هم دی غالب دی فتولى عنهم بس وړه د دینه حتا ان سمودی پوری او ابصرهم مهلت ورکا انتظار ورته کوا بس او یبصرون بزر دی چې دیوا او ابصرهم او ګور دیو دا بس او یبصرون بزر دی چې دیوا هم وګوري اف بعذابنا یا بعذاب زمنگا یستعجلون دی جلدی کوي فاذا نزل بساحتهم بس هر کله چې نازل شي په هغه میدان کې سو عذاب پسانو زر بد دی
پسا بد دی صباح المنذرین صباح ویرولی شوی وتولى عنهم وولد دیونا حتی هین سمودی بوری و ابصر مهلت ورکا و ابصر گورا پسو و یبصرون زردی چی دی و هم گوری سبحان ربک رب العزت باقی د رب العزت تعالی را اچ خاوند عزت دی اما د هغه سنه یصفون چی دی بیانوی وسلام علی المرسلین او سلام دیوی په ټولو لېږلو شو باندې سلام دیوی زمونږ په سید الانام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په ټولو لېږلو شو د الله په استادو دي سوي سلام دیوی والحمد لله رب العالمین او ټول ثنا صفاتونه ټول تعریفونه لا چاله ردي لله خاص الله رب العزت لردي رب العالمین چې رب د تمام عالم دی الله رب العزت د صورت په خپل دربار کې قبول کړي